نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمون دویم درس دی چې آیا په مړي پسې پس د مانځه نه دعا کول دا جایز دي که ناجایز دي. اولني کلیف کې مونږ ته آیت کریمه نه او د دوو روایتونو استدلال وکړو په دې خبره چې مړي پسې هر ټیم دعا کولی شي دا ورته فایده رسوي، او په دې د علماو کرامو اجماع نقل کړه ده چې په دې باندې علماو اجماع ده چې مړي پسې دعا کول دا هغه ته فایده ورسوي او دا ورته رسېږي. دغه رنګې زموږ سره په دې سلسله کې کتاب صحیح بخاري د امام بخاري رحمت الله علیه کتاب دی چې ټول خلک هغه پیژني، او د دې جلد نمبر 2 دی، او په جلد نمبر 2 کې د صفحه 619 ده. په 619 کې دغه حدیث راخلی دا ابو عامر رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم د غزوه یو تاس ته ولېږلو او صحابه کرام ورسره ملګري کړو. دا چې خپل دشمن ته مخامخ شو، هغه دشمن چې کوم د قتل کو وګد روایت ده. بیا د مخکې روانو ابو موسی الاشعری رضی الله عنه سره سره د کې ناڅاپه یو کس چې کوم دی په ابو عامر رضی الله عنه باندې د غشي گزارو کو د مبارک په دی زنګون باندې ولېږلو، په غشي باندې هینه روانه شوله. ابو موسی الاشعری رضی الله عنه چې کوم دی د په قاتل پسې ورغی، هغه یې قتل کو، بیا واپس راغی ابو عامر رضی الله عنه ته، او دنه چې کوم دغه غشي لرکو دغه ابو عامر رضی الله عنه ابو موسی الاشعری رضی الله عنه ته فرمای چې یا بنا اخي ته لاړ شه او نبی صلی الله علیه وسلم بارک زما طرف نه سلام ولواله، او وقل له ورته وایا چې زما د پاره د الله تبارک وتعالى نه بخنه وغواړي. دغه ابو موسی الاشعری رضی الله عنه فرمای چې لاله وخت په دې کې تیر شوی نو چې دغه ابو عامر رضی الله عنه وفات شو، او دې فرمای زر عالم نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته، او نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته دغه خبره چې کوم دی ویله چې ابو عامر رضی الله عنه وفات شو، او هغه مبارک چې کوم دی ماته د امر وکړو چې لاړ شو نبی اسلام ته زما د فار دعا وغواړي. نو فدعا بماء، نبی اسلام وبره وختلی فتوضأ، او نبی اسلام او دسو کو، ثم رفع يديه، او بیا مبارک چې کوم د لاسونو پورته کړل. ګوره د جنازې لاموز بیا شوی یا باندې شوی، خو د متصل د وفات نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم دی صحابي پسې راغی، نبی اسلام ته خبر ورکو، نبی اسلام مبارک او دس کوي، ثم رفع يديه، مبارک لاس اوچتای او فرمای اللهم اغفر لعبادي ابي عامر، یا الله ابو عامر ته بخنه وکي. دا ابو موسی الاشعری فرمای ورأيت بياض افتيه، ما د نبی اسلام مبارک هغه ترخونه سپینواله ولید مبارک دومره لاس اوچت کړي او فرمایلی اللهم اجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقك، یا الله دې په ورځ د قیامت باندې ډېر خلکو نو چت په درجه کې وګرځي. او دا دعاګانې ته چې کوم دی اوختلې. دا ابو موسی الاشعری نو فرمایي چې ما نبی اسلام ته فرمایي چې الله رسوله ما تم دعا وغواړه، نبی اسلام مبارک دی ابو موسی الاشعری رضی الله عنه ته چې کوم دی بیا دعا وکړه. دا د ابو عامر د وفات نو وروسته نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته چې کوم دی دعا وختلې ده او دعا ورپسې کړې ده. د دې نه استدلال کېدای شي په دې خبره باندې چې دعا فست جنازې نه د دې هغه دغه چې کوم دی ثبوت په حدیث مبارکو کې شته دی، نو دا به اصله ثابته ده، لہذا دې ته بدعت ویل ناروا ویل دا خبره صحیح نه ده، دا زیاتې دی، دا انصاف نه دی. دغه رنګې مصربل کتاب دی، دا هم صحیح بخاری دغه جلد نمبر 1 ته او صفحه 520 ده. دا په دې خبره باندې پیش کوو چې موږ د مړي باندې لا نه شوی مونږ د جنازې او د پکټ کې پروتي، نو په دغه وخت کې هم دته چې کم دی دعا کولای شي. دا روایت چې کم دی د عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمای یقول وضع عمر على سريره، فرمای چې کله عمر رضی الله عنه وفات شو د خپل کټ باندې واچول شو، فتکفنه الناس، نو خلک چې کم دی په د باندې راغون شول یدعون او دعاګانې چې کم دی ته کولې قبل ان يرفع، مخکې دی چې د کټ اوچت کړی شي او جنازه په د باندې وکړی شي. د جنازې د کټ اوچتېدو نه مخکې په د باندې کم دی هم دعا په عمر رضی الله عنه باندې شوې ده، او ډېرو صحابه کرامو په د باندې پس د وفات نه هغه چې کومه دی دعا یې ولا کړې ده د جنازې لمانځه نه مخکې پې کړې ده. نو ما په مقدمه کې عرض وکړو چې نماز جنازې نه مخکې هم دعا کولی شي، پس ته هم دعا کولی شي، بعد د دفن نه هم دعا کولی شي، هر ټیم کولی شي. په دې کې کوم باب نشته دی. کوم فقهاو چې منع کړې ده دغه جواب را روان دي ان شاء الله د کتابونو په حوالو باندې. دغه رنګې
موږ سره بل کتاب دی چې هغه سنن ابي داود دی او د هغې دویم جلد دی. په دویم جلد کې صفحه 102 ده او روایت چې کوم دی د حضرت ابو هريره رضی الله عنه دی. فرمای قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی اسلام نو واوریدل یقول، چې نبی اسلام فرمایل اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کله چې تاسو په مړي باندې مونږ د جنازې وکئ فاخلصوا له الدعاء، نو په هغه لپاره چې کوم د په اخلاص سره او د زړه د کومې دعا وغواړئ. اذا صلیتم علی المیت، کله چې دعا کله چې مونږ د جنازې وکئ په مړي باندې، نو فاخلصوا دا فافه کې د تعقیب مع الوصل لپاره ده، متصل د دې جنازې د مانځه نه وروستو د مړي لپاره دعا وغواړئ. نو دې حدیث کې صراحتا چې کوم دی هغه دغه د امر راغلی د نبی اسلام مبارکه چې د مانځه د جنازې نه بعد تاسو په مړي پسې څه وکئ، دعا وکئ. او که دې حدیث څوک دا جواب کوي چې دا دغه نماز جنازه کې دنه دعا یادئ، دنه دعا به کې دا یادئ، نو داسې ټکی په دې کې حدیث کې نشته دی چې په دې باندې دلالت وکړي چې دا د مړي په نماز جنازه کې دا دنه دعا یادئ، کوم چې موږ په څلورم تکبیر کې کوو که نه چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا، یعنی دغه دعا ته مراد ده د حدیث نه. که بعضې خلک دا خبره کوي او دا جواب کوي، او ته موږ دا جواب کوو د دې اعتراض نه چې په دې حدیث کې داسې قرینه نشته دی، داسې یو څه دلالت نشته دی په دې حدیث کې چې په دې خبره دلالت وکړي چې او د دې نه د مانځه د جنازې کې دنه دعا مراد ده. او که بالفرض او تقدیر ورسره ومنو هم چې د دې حدیث پاک نه نماز جنازې کې دا دنه دعا مراد ده، نو بیا موږ دا مطالبه کوو چې د نماز جنازې نه وروسته په کوم حدیث کې راغلی چې دعا مه کوئ، یا په دې حدیث کې ته کوم ځای راغلی په دې حدیث کې چې دنه یې کوئ خو بهر مه کوئ. نو لہذا نبی علیه الصلاة والسلام ته امر کړی چې تاسو دعا وکئ په نماز جنازه کې هم، که دا مراد دا شي چې یاره دې نه مراد د نماز جنازې ولا دنه ده، او بهر ته هم ده ځکه چې فعل او تحقیق مع الوصل لپاره ده. مراد دا شو چې کله نماز جنازه وکړی شي پسې تاسو چې کوم دی په مړي پسې څه وکئ، دعا وکئ. دغه رنګې پس د دفن نه هم په مړي پسې دعا کول چې کوم دغه جایز دي. سنن ابو داود دی جلد دویم دی او صفحه 105 ده. او په دې کې روایت د عثمان بن عفان رضی الله عنه دی، فرمای كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت، هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله فارغ شو دغه دفن د مړي نه وقف عليه، نبی علیہ السلام په قبر باندې ودرېدلو، فقال وبه فرمایل استغفروا لاخيكم، خپل رور د پاره دعاګانې وغواړئ، بخښنه ورته طلب کړئ، ځکه د نه اوس چې کوم دی تپوس کولی کېږي، او د لپاره چې کوم دی واسألوا له بالتثبیت، او د ثابت قدمۍ دعاګانو له د الله نه وغواړئ، بخښنې له وغواړئ د ګناهونو لپاره، او د ثابت قدمۍ دعا له وغواړئ چې الله تعالی په دغه جوابونو کې چې کوم دی څه کې پاس کړي او پیل پکې نشي. فانه الان یسأل، ځکه دنه په دې قبر کې وس تپوس کېږي. نو دا په دې خبره باندې شو چې فس د دفن نه هم دعا جایز ده، دغه حدیث پاک کې راغله. نماز جنازه کې دنه هم کولی شي، نماز جنازې نه بعد هم کولی شي، نماز جنازې نه مخکې دعا کولی شي. دا په دې حدیث پاکو کې چې کوم دی د هغې ثبوت راغی او د هغې نه کومه منع نشته دی. او که څوک وایي چې منع ترې راغلې ده هغه دې موږ ته یو حدیث پاک وښایي. دغه رنګې موږ سره بل یو کتاب دی چې دا مستدرک علی الصحیحین دی، امام حاکم، او د دې جلد نمبر 1 دی او صفحه چې کوم دی د دې 470 ده. دا روایت راوړی د عبدالله بن ابي اوفا، د ده یو لور وه توفیت، دا چې کله وفات شوله نو په دې جنازه پسې دا عبدالله بن اوفا په خپله اوښه باندې سورو او د جنازې پسې وروستو را روان و. د جنازې سره بعضې ښځې هم وي چې هغې مرثیې د دې عبدالله بن ابي اوفا د لور بیانولې چې دا مرثیه یې بیانوله. نو ده ورته وویله یرثینا او لا یرثینا، که تاسو دا مرثیې بیانوئ او که نه بیانوئ، فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن المراثی، نبی علیه الصلاة والسلام د مرثیو نه منع کړې ده، بلکې تاسو کې د یو کس چې کوم دی ښه وجاړي او عبرت حاصل کړي د دې مړي نه. ثم صلى عليها، بیا د عبدالله بن ابي اوفا په خپلې لور باندې د نماز جنازه وکړو، فکبر علیها 4، 4 تکبیرات یې پرې وکړو. دې دا هم ثابته شوه چې نماز جنازه کې 4 تکبیره دي. ثم قام بعد الرابعه، بیا چې کله د 4م تکبیر وویله نو ګورئ اول تکبیر چې موږ وویو په هغې پسې بیا سبحانک اللهم وبحمدک ویلی کېږي، دویم تکبیر چې ویلی شي په هغې پسې بیا چې کوم دی درود اللهم صلی دا ویلی کېږي. دا اول تکبیر نه نیت نه شو، دویم پسې ثنا ده، په دریم پسې چې کوم دی بیا درود شو، او په 4م تکبیر چې موږ څنګه وویلی شي د دریم نه وروستو، نو دریم نه وروستو بیا چې کوم دی
هغه دعا ویل کېږي، مړي ته دعا غوښتل کېږي. او چې څلورم تکبیر څنګه وویل شي، نو په څلورم تکبیر پسې بیا متصل سلام ګرځول دي. نو ګوره د څلورم تکبیر نه وروسته او د سلام ګرځول نه مخکې په دې ټیم کې دعا نشته دی. فقهای کرامو چې کوم دی ډېرو کتابونو په حوالو باندې ما دا خبره ایستلې ده چې د څلورم تکبیر ویلو نه او د سلام ګرځولو نه مخکې په دې ټیم کې دعا مړي ته غوښتل نشته، بلکې څلورم تکبیر چې څنګه وویل بیا سلام ګرځول دي. نو دی اوس ګورئ فکبر علیها اربعا، د څلور تکبیر ولوستل، ثم قام بعد الرابعه، بیا د څلورم تکبیر نه وروسته ودرېده، قدر ما بین تکبیرتین، په مابین په اندازه د دوو تکبیرتینو باندې، د دوو تکبیرتینو کې چې څومره وقفه یې وغوښتله دومره وقفه باندې څلورم تکبیر نه پس دی ودرېدلو. څه چې یې کولو یستغفر لها ویدعو، د خپلې لور دپاره یې بخښنه د الله نه غوښتله او دعاګانې ورته غوښتلې. ګورئ د څلورم تکبیر نه بعد خامخا به سلام ګرځېدلی، ځکه مې ته وویله چې د څلورم تکبیر نه وروستو د سلام نه مخکې دې ټیم کې دعا نشته دی، ټولو فقهای کرامو لیکلي دي او دغه خبره کې څه اختلاف نشته. نو د سلام ګرځول او د سلام نه وروستو چې کوم دی بیا ولاړ دی. او که څوک دا خدشه وکړي چې فقهاو خو لیکلي چې په دعا به نه ودرېږي، نو فقهاو چې لیکلي چې په دعا به نه ودرېږي نو هغه د عام خلک به نه ودرېږي. هر چې امام دی نو که هغه دعا وکړي او مقتدیان ناسي نو پای کې څه خلل نشته، ځکه چې امام ولاړي او مقتدیان ناسي نو امام باندې مقتدیان ته رامخ کړي نو قبلې ته به شاشي. نو که کم یو کس راضي نه وي بهر نه نو هغه ته پته لګي چې مونږ جنازې شوی دی، ځکه خلک ناست دی امام مخ راګرځولی دی. نو د امام په ودرېدو کې او دعا غوښتلو کې څه باک نشته چې ټول خلک ودرېږي او دعا غواړي. دغه فقهاو باندې کړي چې ولا يدعو ولا يقوم بدعاء، او دوی به دعا سره نه ودرېږي. نو بیا د عبدالله بن ابي وفا چې کله د خپلې لور پسې نماز جنازه وکړو، د هغې نه وروستو ته دعا وغوښتله او استغفار ورته وغوښتلو، بیا یې وفرمیل وقال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع هکذا، نبي علیه الصلاة والسلام مبارک و چې دقسې به یې کول. ګوره دا صحابي دی، ده وویله چې نبي علیه الصلاة والسلام به دقسې کول، یعنې مونږ د جنازې به یې وکړو، څلور تکبیره یې وکړو، د څلورم تکبیر نه وروستو بیا چې کوم دی هغه په مړي پسې دعا غوښتله. د دې نه معلومه شوه چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک عمل و، یعنې د جنازې لمانځه نه وروستو دعا کول. او بیا پسې امام حاکم فرمایي هذا حدیث صحیح، دا حدیث صحیح دی، اگر چې امام مسلم یا امام بخاری نه دی راوړی په خپل صحیح بخاری او صحیح مسلم کې، لیکن حدیث صحیح دی. د دې نه معلومه شوه چې صحابه کرامو به هم د نماز جنازه نه وروستو هغه چې کوم دی دعاګانې کولې په خپلو مړو پسې.